الحمد لله الذي أنزل الكتاب بيانا وتبيانا وجعله هدى ونورا وبرهانا وصلى الله تعالى على رسوله خاتم الأنبياء الذي جعله رحمة وإماما وأمانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. सूरत बकरा मदनी सूरत थे। तरतीब मसहबी की दुएम नंबर और नज़ूल के 87 नंबर पस द सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन और मख के द सूरत अनफाल ना दा सूरत नाजिल शवे दे और दा सूरत मुसम्मा दे प इसम द बकरे दवा ज़का दी सूरत के 67 आयात न आपल बार बार द बकरे तस्किरत दवा न टोल सूरत अगे मुसम्मा कर दे पनुम द बकरे ददी सूरत माकबल सररबत और ददी सूरत फ़ज़ाइल यौ फजीलत हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए इन्न लिकुल्लि शैइन सनामुन सनाम वे लकी की कोप्ता उचत हिस्सा दहार यौ सीज़ा यौ उचत हिस्सई व सनामुल कुरआन अल बकरा और द कुरान करीम बेहतरीन ईसा व सूरत बकरा दा बल हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई इक़राउल कुरआन व कुरआन उल वलई फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा ज़का कुरान बराजी बरस द क़यामत शफ़ीअन लि अस्हाबिही चाचुलिस्ते व आईद पारा बशफ़ारस के हदीस के राजी इक़राउज़ ज़हरवैन अल बकरा व आल इमरान ब्या ख़ास कर अगरना वाला सूरतुन चगद सूरत बकरा और सूरत आल इमरान माना अगल वलई ये हदीस पाक के राजी इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत शैतान द आगकोर नतख्ती अल्लज़ी यक़रअु फ़ीही सूरत बकरा चिपागी की सूरत बकरा लुस्तेशी
نو شیطان دا اغاکور نتیخت کئی او دا اغاکور نتختی. بل حدیث کے راضی سورت بقرہ پستات القرآن پستات ویلکی کی خیمے تا او خیمہ آغیتا وی چاگا لخکر دا پارا استعمالی گی. پستات خیمہ لخکر دا پارا استعمالی گی. نو گورا سورت بقرے تے پستات القرآن ویلی دی زکا چی دی سورت اہم مضامین ټول را جمع کړي دي. مسائل دا عقیدی پکې هم شته، عبادات پکې هم شته، معاملات پکې هم شته، احکام پکې هم شته او سیاسیات پکې هم شته، جہاد پکې هم شته او ورسره مثالونه هم شته. تاریخ د بنی اسرائیلو هغه هم دی صورت ذکر کړی دی، آداب هغه هم دی صورت کې ذکر دی، لوی لوی امور ټول دی صورت کې راجم دی. یو لوی خیمه ده داغي وجن حدیث کې راځي سورت البقرہ پستات القرآن دا د قرآن کریم خیمه ده، خیمه د قرآن. ربط ما قبل سرا یو ربط خدا مخ کے منگا سورت فاتحہ کے اللہ نے مدد غختے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ خاص ستانہ بمدد غاڑو دبل چاننا ندلتا اللہ وی مدد دکوم کلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یادا چې موږ سوال کړو الله موږ ته ہدایت نصیب کی، الله وی د ہدایت کتاب میں دل درکو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بل ربدا سورت فاتحہ کی موږ ویلو ایاک نعبد الله بندگی با خاص استا کو دبل چانا ندلتا اس تفصیل کئی پزیمن دا داوی ارباو سرا اس داغی تفصیل کئی. سورت بقرہ داغی تفصیل اس شروع کئی. او بل ربط دا سورت فاتحہ اغی کے ددریو ڈالو تذکرہ وا منعومن علیہم مغضوبن علیہم او ضالین. دی صورت کے بددریو والو ڈالو تفصیل کئی چی پچا انعام شیو اغیل بنونگ دی متقیان چی دا متقین دی دا غی سین پینز صفات بذکر کئی، دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخرت بذکر کئی. دا دوے میں ڈالی دنیاوی حالات اغبا و دا آخرت حالات اغبا والا ذکر کئی. بیادرے میں ڈالا منافقانو دا غیب تقریباً دیارلس حکمنا و ات صفات ذکر کئی. کلچ دا بیان کی ورپسی بیا مثالونا ذکر کئی او دعا نورم گان ربطو نشدا. تقسیم پہ اعتبار دا صورت سلور اسی دے. اول عیسیٰ کی 96 آیاتون دی 96 آیاتونوں کی اثبات دا توحید. دویم عیسیٰ اغا 97 آیات نشورو دا او بیا آیات نمبر 176 پورے روانہ دا او باغی کی اثبات در رسالت. بیا دریم عیسیٰ 177 نوالے 253 آیات پورے دا او بیا باغی کی جہاد او سلورم عیسیٰ 254 نوالے تراخیر پورے دا او آگئی کے انفاق فی سبیل اللہ. نو پہ اعتبار دا مضمون سورت بقرہ اگا سلور عیسی دا اول عیسیٰ 96 آیاتون دی. دا 96 آیاتون دریو بابونو باندے تقسیم دی. اول باب کی 60 آیاتون دی. اگا 60 آیاتونو کی اول دا غدریو پر کو باس گئی
چې کوم التمخ کې تیری شي سورته فاتحه کې نو داغه تذکرہ به پکې کوي او سورته بقره دا د مدینی لومبنه سورته ابتدائی اسلام چې کله مدینه ته راغی نو خلکو دغه ټیم کې ځان لا مشر جوړو او داغه په سر باندې پټکې تړو او داغه نوم عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو مشرو دله په سر باندې پټکې تړو الت نبی علیہ السلام د مکې نه لاړ مدینی ته هجرت وکړو خلکو ته پته ولګی دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی ته تشریف راوړل دي خلق بتلل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات لا د دوه مشرای ته پکې نقصان ورسېدو نو دې په دغه ټیم کې انتهایی خپاو د نبی علیہ السلام مخالفت شروع کو صرف د دې وجې چې دا خلق ما نه ولې بل په لواړې د ټول اپ رضی مال سوک ناراضي الکه نو هغه خدای الله نبی او الله ول نبوت ور کړو نو هغه لا برا خلق راتل دې په دې باندې خپاو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کو خخکارنا پټ پټ به کو پټ پټ مخالفت د شروع کو ملګری ور سره بیا ورو پیدا شو هر سړی له الله ملګری ور کوي بیا کاغه هر څوک دې نو هغه سره ملګری وی څوک ناسوک ولا پیدا شي نو د ورو ملګری پیدا شو او هغه خواوشا د يهودو مدینې نه بهر غټ غټ خاندانونو یو بنو نذیرو بل بنو کینوکاو او بل بنو قریظه دا غټ غټ د دې غټ غټ بستای وی د يهودو او د مدینه سره بهر اوسېدل اوسو مسجد قباء نه اخوا د دې کندرات د بانو قریظه آبادای وی هغه طرف ته کنه بانو کینو کا بازار به لګیدو اور بازار به مدینه کې ردی لګیدو باغ نو دای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قران پورا مخالفت شروع کو د په ملګرتیا کې دا نور ور سره شو ځکه د مشرای ته به نقصان رسیدلو یو نیم کس اسې د بل په عزت خپي چاله چې الله عزت ورکړي نو دې کې رجا څه کار دی یو نیم کس په دې خپکیږي چې داده ته ول عزت ملاويږي نو دا عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه چې دا ما ته ول یاره عزت نه ملاويږي د دې وجنا د سورته بقره دا ابتدایي عیسی الله راولې ګل او دا د يهوديانو اصلاح کوي او د هغه منافقانو چې دی يهودو سره پټه پټه ملګرتیا کړي وا پټه پټه ملګرتیا به ور سره کولا دا صورت د هغه پرد کې نازل شوه دی دا هغه پرد کې دا نازل دی او بیانوم ول اخر سورۃ الاسم بقره الف لام میم الله پويږي په معنا د دی اورو ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے لا ریب فی نشد شک پورا والد دی کتاب کے ودل للمتقین پورا لار خودن کے دے متقیانو تا الذین متقیان کسان دی یؤمنون بالغیب چا یقین کئی ایمان راڑی بغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ پابندی دمان زکئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ او داغنا چمنگ دی ترزق ور کڑے وَمِمَّا او داغمالنا رَزَقْنَاهُمْ چمنگ دی تور کڑے يُنفِقُونَ دا اللہ پوکم خرج کئی والذین او متقیان آغا کسان دی یؤمنون چی دی ایمان راوڑی بما باغسو انزل الیکا چی نازل کریشوی دیتا تا وما انزل من قبلک او باغسو چی نازل کریشیو مخکستانا وبالآخرت او باخرت باندی هم یوکنون دی یقین کون کی دی اولائک علی هدی من ربهم اللہ وی دا صفتن والا دا پیدایت دین طرف دربنا و اولائک هم المفلحون او
دغه کسان دادی پورا کامیاب. الف لام میم دې ته وایي حروف مقطعات. د یو کم 10 سورتونو ابتدا کې دا الفاظ دي، یو کم 10 سورتونو ابتدا کې. او حروف مقطعات تو تزکوي دا جد قطع نه ده، قطع ویل کېږي جدا جدا. الف ځان لا، لام ځان لا او میم ځان لا، چونکه دا جدا جدا ویل کېږي. د دې وجه نه دې ته وایي حروف مقطعات. دا ټول چې راجمه کې یو کم 10 سورتونو کې 78 دي مقررات جنلر کې چې کوم ډبل دي، الف راغله دي، لام راغله دي، میم راغله دي، ډبل ډبل چې هغه د نلری کې نو تقریبا ټوټل بیا د دینه جوړیږي 14. ټوټل سور دي هغه 14 دي. او داغه مجموعه چې راجمه کومنګا نو نصن حکیم قاطع له سر، بس دا الفاظ دي 14. ق 14 الفاظ، نصن نون او صاد، حکیم قاطع له سر. ویلو کې په 15 قسم دي. چرتا مفردات یوازې ویل شي قاف نون کنه، چرتا دوا یاسین طه، او چرتا دریم ویل شي ها میم، چرتا دوا او چرتا کې درې راغلي دي. الف لام میم چرتا سلور راغلي دي، الف لام میم صاد، الف لام میم را، او چرتا 15 راغلي دي. مرکب د سونا اے د 15 د دې په مطلب او په مراد باندې څوک نه پوهیږي. خو ابن کثیر وایي دا به عقیده ساتي چې دا الله به پایدې نه دی را لګري، د دې پایده شتا، دا به پایدې خو نه دي. الګ پایدې صدا پایدې دا دا چې هر سور لوی عالمي کنا، هر څومره لوی عالم او کیناس نړمبه کې د خپل عاجزای اظهار بکې الف لام میم. الله ته د دې په معنا پويږي زګور نه. نو یو پایدا خدا دا د خپل عاجزای اظهار بکې. الله ډیر کتابونه مې ویلي دي، علم مې کړی دی، خو دې را خو نه پويګم. یو پایدا بګی دادا او بل پایدا دا الکه کتب نه پويږي نو اوم ستاسو ثواب ملاويږي. الف حدیث کې راځي یو حرف د قران باندې لس نیکای دي، نو تا الف لام میم او نو ستاسو دیرش نیکای شي اگر چې ته په معنا باندې نه پويږي. د دې چې کم تعبیرات مفسرین کړی دي هغه حقيقي معنا نه دا غره، حقيقي معنا صرف باغی باندې الله پويږي، مخلوق باغی باندې داغه د پوي نسره. او دا د قران اعجاز دی، د قران اعجاز کینه ودا وایزا او کا ترجمه نو باندې ځای بغل شي الف لام میم. الله پويږي په معنا د دی اورو بیا الف لام میم د شپږو سوراتونو ابتدا کې راغله دي، دل تراغله دي، سورۃ آل عمران کې راغله دي، بیا سورۃ عنکبوت کې راغله دي، بیا سورۃ روم کې راغله دي، بیا سورۃ لقمان کې راغله دي، بیا سورۃ سجدہ. د شپږو سوراتونو کې الف لام میم ابتدا کې راغله دي. په مطلب او په مراد صرف یو الله پويږي بل څوک نه. او دا د قران کریم اعجاز دی الف لام میم. کچا تعبیرات کړی دي دا د مفسرین ذوق ته، دا غي ستا شوق ته کنه، ستام ذوق ته. او مفسرین دا غي یو ذوق قران سره نو غي تعبیرات کړی دي لکا الف نه مراد الله، لام نه مراد جبريل، میم نه مراد محمد علیہ السلام. الله د طرفنا را لګل شوی، جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راوړې، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اغستله. ذالک الکتاب دا پورا کتاب لا ریب فیه. دا تعبیرات دي دغه توي تعبیرات. یا الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مومن. اول لازم په مومن، ذالک الکتاب لستل دی کتاب دی. اول با مومن دا کتاب لولي. دغه د تعبیرات وي حقيقي معنی نه دا، دا خود مفسرین ذوق ته او دا تعبیرات کړی دي او ګڼ تعبیرات دي د مفسرین کړی دي. اما اسی او دتا ستوي الف لام
میم اللہ پوئیگی بماند دے ورو ذالک الکتابو دا کامل کتاب دے پورا معنی سرا ذالک الکتاب پورا کتاب دے معنی کامل کتاب دے ذالک الکتاب دا کتاب کامل لے ہدل للمتقین بیان کامل نے متقیانو د پارا لا ریب فیہ اے داسے لار خودن کے دے داسے بیان کامل لے لا ریب فیہ دی کتاب پلار خودو کے اس قسم لشک نشتا دی کتاب کو لار خودو کے لا ریب فیہ دی کتاب پلار خودو کے اس قسم لشک نشتا ہدل للمتقین لا ریب فیہ لا ترتابو فیہ شک مکوئی بدی کتاب کے یا لا ترتابو فیہ اے بدی کتاب کے گورے شک نشتا دا اللہ دا طرفنا زکا خلق خوشکونا کئی کنا وہی پدی زائے میں شک تے اور پدی زائے میں شک تے الگ دا اللہ کتاب دے استا دماغوں کے پرک دے اللہ کتاب اگر ہر چیز نہ پاک دے استا دماغوں کے پرک دے دے وہی دی زائے میں شک دے اور دی زائے میں شک دے لا ریب فیہ الگا دا کتاب پورا والے کے گورے شک نشتا ہدل للمتقین دا کتاب لار خودن کے دے متقیان ہوتا متقیان اغتنا فائدہ اخری نور سورت بقرہ آیات 185 التبراشی ہدل للناس ہدل للناس دا قرآن لار خودن کے دے ٹول خلق دا ټول خلقو ته به دا قرآن لار خی خو فائدہ به چاته ملاویږي للمتقین اے متقیانو ته فائدہ به ملاویږي هدل للمتقین قرآن هر چاته لار خودونکی دی خو چې نه پته نه اخلي متقی به نه علی غیر متقی ته نه بنشي اغسته او دا ګوره نوم کې خود دې ځای کې وې دا ګوره د چا لپاره هدل للمتقین نور د مؤمنانو نمونه قرآن ذکر کړی دی ځای په ځای چرتا مؤمنین براشی او چرتا مؤمنات براشی چرتا مسلمین براشی چرتا مسلمات براشی چرتا مسلمون براشی چرتا متقون براشی چرتا متقین براشی چرتا محسنین براشی چرتا محسنات براشی چرتا صالحون براشی چرتا خاشعون براشی چرتا الابرار براشی چرتا عباد اللہ براشی او چرتا عباد الرحمن براشی چرتا صدیقین براشی چرتا شہداء براشی اے دا ټول د مومنانو ته الله قرآن کې نمونه یې خودي دي او دلته وته نوم خضر سوکو متقی ها او متقی پیژنې چاته ویل کیږي ها متقی ګورا هغه چاته وایو چې هغه ځان بچ کی چاغه ځان بچ کی ډډه کوي د هغه کارونو نه چې الله پاغی باندې د غضب ير را لګلې دا ها چې ګور ځان ساتي نو دې ځان ساتي بیا دا غینا الله ير براغلې دا ها نو بس ځان ته نه ساتي ځان متقی هغه څوک دی چې هغه ځان بچ کوي د شرک نه او عمل کوي په اطاعت د الله متقی هغه څوک دی مامورات باندې عمل کوي منهیات نه ځان ساتي دته متقی وایو الذين دل تخپل بیا د متقیانو صفات قران ذکر کوي پنځه الذين متقیان کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب غیب هر هغه څه توي چې هغه ستاد خواص نه غائب دي لکه جنت ته نو ته وینینا پدې سترګوي کته نشي پدې خو ورته تلې نشي کنا او جنت خوشته کنا خو ته خو نشي لیدې ها دغه ته غیب وي دا د غیب خبرې دي اے جنت شتا اے جہنم شتا امام رازی سے وہی غیب چې ادراک په حس او ادراک په عقل سره نشي کېده وازداغی تا غیب ہوئی او دا خاصه دا اللہ دا دلتا ہم غیب نا مراد آغا دے چکم قرآن او حدیث ثابت کرے دے او تا تخکارینا تا تخکارینا نگورا یؤمنون بالغیب یقین کئی پہر آغا چیز باندے چتان پنا دی
تا تخکارینا یقین کئی دا اللہ پتوحید د زڑنا صرف جبنا لکه منافق صرف په جبه باندې د زړه نه تصدیق ونه کو کنا ويقيمون الصلاه پابندی د مانځ کوي يحافظون الصلاه شایا کوي مصالم کې اے د مز اهتمام کوي او مز نه دی مز په دین کې داس دی لکه د ملا د اډو کې حدیث پاک کې راځي چاچ مز قائم کده دین قائم کو چاچ مز پر خود د دین اونړو چاچی مصبری خود نه دین څخه هغه اولړو صحابه کرام او نبی علیہ السلام تاسو مشکل کار به پیش فورن به موس کو او د موس په ذریعہ باندې الله نه به سوال کو خپل مسائل بالکل سم مشکل به برال البسفورن با الله تو درېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم حدیث کې راځي سم مشکل به ترال البسفورن به موس طرف ته متوجه شو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ د متقیانو صفات دادی ہاں متقی دیبا حفاظت دمانز کئی مزبن پریدی معمولی خبر باندے خواب ازینا چوتا ہے لکا مزدزون دے وہی زما کپڑی خیلی دی لکا ستا کپڑی پس پلی تھی وہی زما کپڑی ٹھیک نہیں او بازے پکی وہی زما او دس نشتے او دس پاوا کی گرزی نو طالب رازی او دس خوچی نشتے نو مسلمانی بے او دس اخویوال گرزا ممڑا ہر وقت او دس کیا نو خون بکی ہر وقت او دس کیا اوز دو مرک سے پتہ لگی مخی خوب اللہ پکی بیماری رات لا سڑے با پروتو لا کٹ کی اس کو مسخوطن بتا سارا ناز تی سار با اعلان شوئی 10 بجے جنازہ دا او 2 بجے جنازہ دا اس خواہ دغم نشتے خواہ بس داس حساب جوڑ دے نو بیا او دس اخوڑو یما ہر وقت بس او دس کیا او مز ہاں کولے چولاڑو اللہ اکبر اللہ آسمان کے پرشتوں باندے فخر کئی گو رئی زمان بندہ تسم کولاڑ دے او مات سر گور سوال کئی الحمدللہ رب العالمین تو مناجات تھی ہاں مناجات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ او د هر اعمالنا چې موږ دای ته ورکړی دی هغه د الله په دین باندې خرج کوي امام قرطبي وایي وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ هغه علم چې موږ ول ورکړی دی خلقو ته بیانوي هر هغه کمال چې موږ ته ورکړی دی کمال دی نو خرج کوي کو هنر دی نو بلته خي ها وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ بَلْسِبَتْ مُؤْمِنَانَا کسان دی یؤمنون چې د یقین کوي بما باغ باندې انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا دا وما انزل من قبل او چې نازل کړی شوی مخکستانا ایمان اجمالی چې دا ټول د الله د طرف نه دی تورات مونږ منو دا اللہ کتاب دے اللہ آسمان نرالے گلے دے موسیٰ علیہ السلام باندے نازل شوے دے او دا اللہ برحق کتاب دے دیتا ہوئی ایمان اجمالی وَبِالْآخِرَةِ وَبَآخِرَتْ بَانِي هُمْ يُوقِنُونَ دَ یقین کون کے اولائکا اللہ ویدہ صفتن والا غلاودن دی پیدایتی من ربیم د طرف در ربنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان دا صفتن والا دا پورا کامیاب دی دی بچتی دا اللہ دا غضابنا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا دوی مڈالی تذکرہ کئیو چاگئی دا قرآن مخالفت کرو بالکل خکارا او دا ایمان نا محروم شو لوگئی مستحق دا غضاب اخروی دی دیتا تزاد وی قرآن زائے پزائے ذکر کری دی دا غشان دی بیاور پسید کافر حال گورا یوزائے حال چا بیان کی دا مومنانو نبیا دا کافر کل مومن مخی کی کافر ورپسی کی کل بشارت ذکر شی تخویب ورپسی کل تخویب مخی کی بشارت ورپسی تا تو وہی چہرے گما چکل تخویب خبریو کی نپورن دا پردہ واڑی دا سی وہی گورے کمانی نو دادا دی جنت کی دادا داتا دا پار تیار دی نو نور خبری دا تخیم خواہ وہی چھ گورے داؤم تیار دی نو قرآن دا سی کئی اے قرآن چراغ کنا نو اول اڈالا اگئی او مانو اگئی تو وہی مومنان صحیح شوا دوے مڈالا
هغه وی نه منو خکاره صفا ستره انکار وکړو وی موږ نه منو هغه ته وی کافران اوس دا کافرانو حال ذکر کوي او دلته چې د کوم کافر حال ذکر کوي هغه کافرانو چې دا غي کفر د وجه د ضد او د عناد نو نبی علیہ السلام سره ضد او عناد نور اسلام بس دا غي کفر ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر کړي دي د وجه د ضد او د عناد نا کفار اور اب کیسه ته وای کفر پټول ته ویل کیږي پټول او انکار ته وای انکار د حق نه کې انکار د باطل نه دلته معنا لغوي هم استعمال لا ګور ان الذين يقيننا كسان کفروا چې کفر کړي دي د وجه د سنا چې کفر کړي دي د وجه د ضد او د عناد نا ها او کفر بیا په څلور قسم باندې دي یو ته وای کفر جهودي بل ته وای کفر عنادي بل ته وای کفر نفاقي او بیا خپل کور کې په دوه قسمه دي کفر جعلی او کفر ضدي ها ان دلته کوم کفر مراد دي دلته کفر نه مراد کفر عنادي بزړه باندې پیجنی پجبم کله کله اقرار کوي زړه نه وای یاره دا حق دی پجبم کله کله انکار کوي اقرار کوي پزما پجبم کله کله اقرار خو منی نه عمل په نه کوي لکه کفر د نبی علیہ السلام د تر ابو طالب نبی علیہ السلام آخری وقت کې وفات راغی او دا مشران ور سره ناس د مکی دی پاسې دلنا نبی علیہ السلام نوجوانو دی وته ځایم نه پرې خود چراغه بیا راغه وته نږدې شوی تر وای کلمه دی ول आवाज ورکوي اخیره کې د مشرانو دین ناړي بیا اخیره کې ګوره دی ودی نه او نو هغه کلمه ونه ویلا کنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو نبی علیہ السلام مت دعوت ورکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلو بما تخفت الدین دی حق او سچ دی ها او د خپل دین بیانوا او اخر او د نبی علیہ السلام ډېر حفاظت کړو غره ابو طالب چې ژوند دی نبی علیہ السلام ته چا سویل شو نه چې کله بیا ابو طالب لاړ آخري وخت نبی علیہ السلام ډېر پریشان شکنه او بغیر د کلمې لاړ دنیا نه نو قصیده دا مشهور ده ابو طالب نبی علیہ السلام ته وی ودعوتنی وزعمت انک ناصحی ولقد صدقت سما كنت آمینا ما ته پته ده ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریه دینا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وكر منك عيونا لولا الملامه او حذار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا عبادین دی وراره ډیر بالکل حق او سچ دی نو کله خلق ملامتیانو دا خلق وایي چې دی وی یاره د اخره کې نو امام کریمه ویلی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر نبی علیہ السلام پریشان شو بیا وته ماته دی وخت کې وایي الله یاتون راولګل انک لا تهدی من احببت حبیبا هدایت ستا په خو خنه دی هدایت چې زما په خواره چاته زور کوم نه بس غي ته ملاوي الګ د نبی علیہ السلام خاندان ترونا حالتا پارسنا او ابشینا بلال حبشی سے براو چت سے درنگ نتور سلمان پارسی سے د پارسنا صہیب درومنا رال النبی علیہ السلام نگیر چاپیر ناس او خوشاله وو په دې باندې ښا خپل خاندان دی یو طرف ته او دې په لده یو په نه بل په نه رادل او الله دا غي تذکری بیا کوي د صحابه کرامو تذکری کوي نو دا بس الله نبی علیہ السلام صحبت د پاره د انتخاب کړو ان الذين يكننا كسان کبروا چې کوپر کړي دي کوپر د عناد سواء علیهم برابر دی حال دی انذرتهم ام لم تنذرهم بیان ستا دی لرا او بیان ستا نقول دی لرا لا یؤمنون دی ایمان راڑینا حبیبہ کو بیان ہوتا کیا ہو کو بیان ہوتا نکی برابر دا بس خبرہ ایک بیان ہوتا کیا ہو کو بیان ہوتا نکی بس یو سوال لاتو چی نبی کو راغل دی دو پارو چی خلقو تب بیان کئی راغل دی دو پارو علماء استگیا دی سد پارا کسوک منی ہو کنا آغای خوب اخبر پریزا دا کئی
نو چې ستاسو بیان پایده نشتا ککې وتا او نه کې وتا هغه ایمان راړي نه هغه خلق یادای چې دا غي کوپر د وجد زد او د اناد نو تر مرګ دای ته ایمان نه دی نصیب شوی ها تر مرګ او نور خو مکه کې بل خلقو ابو سفیان ټول جنگونو کې خلاف جنگیدلو تراشه چې اسلام تراغله بیا ګورا خالد بن ولید سے دا بلا احد کې چې جنگو نو دغه د کوپارو د طرف نه کمانډر خالد بن ولید سے او بیا وګورا چې اسلام تراغله دي او بیا مرګ ولوم په خپل بستر راغی نو مرګ باغې کې هغه ټیم وې کنه یا چاته خلق دیونه وای ګورې چې خالد لمر په خپل بستر راغی ما یو جنگ کې jihad کې سو تورې ماتې کړې دي خو الله ته به منظور نه و نن زه په خپل بستر باندې مړېږم شهادت مرګ دا غي تمنا و چې دا الله دین باندې زه بدن مزمون شي دا دا غي لوی فخر و دې به فخر کو مونږ تیغ ته باندې فخر کو کنه سر چتا کدا کو چتا بس آرام سره وخروخه او پریو زخ په وګدی کو مونږ دا فخر ځان نه جوړ کړی صحابه کرامو فخر دین کې یو بل مخ کې کېدل یو بل مخ کې کېدل د دین هر کار کې با یو بل سبقت کو مونږ یو بل رستو کیږو لانګه بتلې بس د کورا خیرات نه او چې یو بتلې صرف بس مزلا او درس لا وای بس یو درځي الکه یو ته خپل حساب بګي هغه خپل حساب کوي ها په الله دې موږ سره د دین غم پیدا کړي ابي وقته ته بیان کې کنه کې د دې کوپر د وجه د زد او د اناد نه دینو ایمان راړي نه ول نه راړي ختم الله علی قلوبهم مور لغول دې الله د دې پزړونو وعلى سمعهم او د دې په وګونو باندې وعلى ابصارهم او بستر ګو د دې بشاوت الناشنا بردی دی ولهم عذاب عظیم او دیلر عذاب دلوی دیلر لوی عذاب دی ختم الله بندش راوسته دی الله دې پزړونو باندې دا بندش نے بیا تعبیر په مہر سره کړی دی مہر ختم ستوي کلکواله د زړه په ګناونو باندې حدیث پاک کې راځي ان العبد اذا اذنب ذنبا نقطت فی قلبی نقطه سودا کله چې وسړی ګناه کوي په دې زړه باندې یو تور داغ ولګي او کله چې توبه وباسي نو هغه داغ خراب شي ختم شي او کدا توبه ونه استنه داغ پاتې شي او روز لول راګیر کی نو عبد څنګه بل توبه الله علیها بکفرهم او کلا بل رانا علی قلوب ای زړونو ته زم بیا ولګي په زړونو باندې زم راشي نو ختم الله علی قلوبهم باندې شراوسره الله دې په زړونو باندې والا سمهم او دې په وګونو باندې والا ابصارهم او پسترګو دې باندې وشاوت الناشنا پردی دي ولا هم دې لره غضب عذاب دې عظیم لوی غضب ومن الناس درې مډل ذکر کړي او هغه ته ویل کېږي منافقان دا درېم قسم خلق دي منافقان دا غي سزا ذکر کړي او دا درې مډلا چې کله قران راغی نو یو ډله صحیح مؤمنان دریم ډله صحیح کافر دریم ډله دوپړک به یاري مؤمنانو سره به ملګری مزلب امراتل کله کله بجihad کې ور سره متل او نور با پر خپل څخه متل دوپړک وتوي منافقان چونکه دا منافق ډیر ضروري دي نو د دې قران اخر کې د نور حال لک بیان کو سچا کافر او راغنه خطر نه وا بس داغه حکم د دنیا ذکر کو حکم د آخرت ولا ذکر کو آخرت کې ولا لوی عذاب عظیم دی بس او اوس منافق نه دی منافق نو داغه کار لګ ډیر دی نو داغه تقریبا 14 سپونه ذکر کړي او ته صفات ولا ذکر کړي دا منافقان او دا منافقان په وخت د نزول د قران په خاص واقعاتو کې کله چې به یو حالت راغی د منافقانو بداغي مخالفت کو نو الله ولاغه ذکر کو نو دای به چې داده تاسو کوئی نو لکه سورته حشر کې براشي بنو نذیر وتل جلاوطن کېدل منافقان وته موزي مندر سره یو مزي
نو الله آیاتونه راولېږل دروغ وایي دا منافقان کتا سوځي دی در سره اړوزي نه نو ګوره قرآن ځای په ځای د منافقانو حالات ذکر کړي دي اکثر مدني صورتونه چې څومره دي هغې کې ځکه هلته د مسلمانانو زور نو دوی پټ پټ خبرې کولې نو هر صورت کی جدا جدا صفات د منافقانو ذکر دي هر صورت کی جدا جدا اے صورت بقرہ کی جدا بیا صورت آل عمران کی جدا صورت نساء کے بل کی قسم صورت مائدہ کے بل قسم صورت توبہ کے بل قسم صورت ممتحنہ کے بل قسم صورت حشر کے بل قسم صورت منافقون کے بل قسم جدا جدا اوصاف تی دی منافقان قرآن دا غی دیر حال ذکر کئی منافق صدا سے شکیان غلطی ہوں لیکن شکی بھی جا نہیں ادام زمان مشران دی خوئی او دیم خوئی وی ابو جال بے یادو ادام زمان مشر دے وی دے خون خی خبری کئی بدا خونوئی نبی علیہ السلام بے یادو وی دیم خی خبری کئی او دام مشران دی دیم علاقہ دا حق او دا باطل میاس کے تمیز نکو ابو جال اغیتے ہو خوئی ادا ابو جال خی خبری کئی شکی غلطی ہو شرک او توحید میاس کے فرق نشراو سے دا منافق نگورا اللہ دا غی حال ذکر کئی وَمِنَ النَّاسِ بَعْضِ دا خلقنا من آغا سوک دی یقولو چی بجب باندی وئی آمنا من ایمان راوڑے دے زائی پزائی بے مڑ سچا مومن سچا مومن اسم دا خیر کار نکی او چکینی وئی زمان پشان سوک دی پلان کیرا سرکینو تو نگورا دا خیر کار بنکی اوی بزم مومنم ختم نگورا اللہ وی صرف پجبا وی چی منگ ایمان راوڑے دے با اللہ و بالیوم الاخر و پرز آخرت وما هم بمؤمنین اللہ وی ندی دے ایمان راوڑن کی دے زڑنا نو دا آمنا چوئی ویخادعون اللہ ٹگی کئی دے اللہ سرا پخبل گمان والذین آمنوا او ٹگی کئی آکسانو سرا چی ایمان راوڑے دے وما یادمونا او ٹگی نکئی دے اللہ سرا خٹگی کولے نشی اللہ انفسهم مگر قلو زانونو سر ٹگی کئی یو کس دیر اخیاری وی زگی نیت کنا لکا سر ٹگی پتو کے چا سر فل زان سر وما یشغرون اللہ وی دے کی شعور نشتا شعور پی جا نہیں یو عقل لے یو شعور دے شعور پا غوی کی پا خر کی او کی شعور دے پا دیوال باندی نزی نیر باندی نزی دکا وی کور لڑم نور پریوزم دکا تا شعور وی نور اگا کی عقل نشتا خر سسر کار دے خو غٹ بار اڑلو کنا او خو خوب کولا خو خوراک بخر بزدا کاری او غیم دغا دے کنا اولائک کل انعام بل هم ازول او غیان دی پشاند سارو دی بلکہ دین هم بدتر دی اولائک کل انعام نگورا او انسان لا اللہ عقل ورکڑے دی تو خم پی جنی بدم پی جنی دا خسیز دے دا خراب سیز دے دا حق تے دا باطل لے دے خوئی ملگرتیا بے کم دے بدوئی ملگرتیا نا بیزان ساتم تالا اللہ عقل در کڑے او زناور کی عقل نشتا نو آغا خود صرف شعور دے پکی دا منافق دا سی دے اللہ وی دکی دا وہی کی شعور نشتے دکی شعور ہم نشتا منافق کی وی شعور ہم نشتا فی قلوب مرضون پزڑنو دائی کی مرض دا منافقت تے اے مرض پکے دے سو مرض دے مرض دا منافقت دے فزادہم اللہ مرضا نزیادی اللہ دائی دے مرض لرا یا کو جملہ دوائی دا اللہ دے زیاد کی دائی دا مرض چی بیماران دی دا بیماری دی اللہ والا سیوا کی ولہم عذاب علیم او دائی لرا غذاب دے دردناک بما کانو یکذبون سبب داغی چی دی دروغ وی مانا ہمیشہ تکذیب کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کل چوئے لشی دیتا لا تُبْصِدُوا روانے مکوئی پلردی پر ملک دا اللہ اے روانے مکو بزمکا قالو ندا ظالمان وی انما نحن مستعون وی من خمڑا اصلاح کالو نکو شر نبڑکی وی زم اصلح ما انما او دخیر کار نکئی کہ بس پاسی سار نو شر سرے کار دے اوزان تب وہی مڑم ہم کو ٹول رد اصلاح کو کہلو دا ظالمان ہوئی انما نحن مستعون منگا کو اصلاح کو ان کیو اللہ وہی خبردار
انهم دا منافقان هم المفسدون دا لویروان کاری دی فسادیان دی ها ولکن لا یشعرون لیکن دای کی شعور نشتا الک پویږي نه نو ولکن لا یشعرون لیکن دای کی شعور نشتا و اذا قیل لهم او کل چویل شي دیتا امنو ایمان راړی کما امن الناس لکه چې ایمان راوړل دي صحابه کرامو امن الناس نو مراد سری کامل خلق پورا خلق اغا سوکو صحابہ قالو نوائدئی انؤمنو آیا ایمان راوڑو منگا کما آمن صبحاو لکا ایمان چی راوڑ دے اغا کمکلو خلقو صحابو تے گورا کمکل ویزان تے اخیار ہوئی دا اوسنی ندی دیم دی دیندارو تا دا سی پترز گونتی گوری وی دا مڑا دی سر سری زان دوی اخیاری صحابی گیرا بیرا دا خرولی سوٹا گونتی او چا خستا گیرا اسپینا ٹوپائی اغا تا بدا سی کم نظرائی سر گوری او ځان وته لګوچت غونته ښکاری چې زه یوم نو زېما صحابو ته وی دا سادهګان دي او کما امن الله د صحابو د طرف نه پخپل جواب کوي الا خبردار خبردار انهم هم الصفها دا خپل کما کلی ها ولکن لا يعلمون لیکن من پخپل کما کل تو باندې پویږي نه یو سړی کما کل له ځان ته خيار وای د علاج خو جا سره اډوشته نه الله وای یو سړی کما کل له وای زو خيار د سره بیا سکی الله وای دای تر خپل کما کل تو پته نشته چې زکه مکلم نو الا خبردار انهم هم الصفا یقینا دا کما کلی ولکن لا يعلمون دای پویږي نه پخپل کما کل تو باندې صحابه کرام ته وی ګورا پیدا کما کلی الله وی صحابه کرام کو صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو طریقہ باندې خپل ځانونه قربانونو والا د زمکه په سر باندې د دین لوی خلق ندی تیر شي نه آسمان داسې خلق لیدلې دي نه د زمکه داسې خلق لیدلې دي کم چې الله د نبی علیہ السلام د صحبت د پاره پخ کړیو او هغه دي صحابه کرام اخر حالت کې مونږ ورسې لیدلې نه دي باغی تکلیفونه راغلیو سختای پر راغلې وي حضرت خباب سے لبیسیخ گرم کو غلامو او هغه سیخ چې به اور کې سور شو بیا به راوچت ک په سر به ولودا سي کې خود وی اسلام نه اړيږي او کنا تو وای خپل ځان سره لږ سوچو کا ما ته حسیناو راسی رو پیرا کاغم اورے غزم جمعات تا اورے غزم کنا او دی په د سر بازی لګیدا بیاس کروټي اور به گرم کو وی استرابه اوس وی الک اسلام ناړيږي کنا نبی علیہ السلام پرې دی کنا وینا کمیس په ولدا سي کو بیا به پاور سملو د هغه اور کروټي بداغه د بدن په وینو باندې مړې شو اور د پاسه بداغه شانتي پروتو حضرت عمر سے وته وزل وی خبابا تا دین د پاره څه تکلیفونه تیر کړی دي نو په خله خاموش وو صرف دا کمیس شاته ندا سي اوچت کو حضرت عمر سے ابتدا سے املات ولو قتل نو ملای ټول کنجان وا غارونه وتوی ما خدا سے امداد چاله دلی دلی څنګه چستاله حضرت خباب سے وتوی جیزه به راوستم کروټه به ګرمه کړې وی بما ته وی چې اسلام پرې دی کنه ما وینا زبه پاس کروټو سم لولم نو هغه کروټه به زما د بدن په وینو باندې مړې شو خو اسلام ناړېدلې داخله حضرت بلال سے براگیر کو زنجیرونو کې بتړل شګو کې به سملو د عرب صحرا کې په دې سینه به ولا غټ کې اسلام نواړېګا او دا خلق الله خو کړو دي نبی د صحبت د پاره دا سه انسانان صحابه کرام سر بازای لګولې خپل بدنونه ټوکړي کړي دي خود نبی سره وفا خود لري را نبی تابعداري نه د پرې خود اخر کې یو بل ته قتل دنیا نتل جنازي کې دي اوحد کې
او یا شهیدان شوی چا سره لاس نو چا سره خپې نه وي د چا پوزه کټوه چې چا بدن په توره باندې ټول نبی علیہ السلام او قتل وته کنا یو ملګری تا چې دا څه د پاره دا د دې دنیا نه بدن ټوکړي ټوکړي دي دا څه د پاره جیداد د پاره غټه عہدې د پاره دنیا مال د پاره تا ټول خبرې غي خالص د الله د رضا د پاره د الله دین د پاره کوله او یا شهیدان شو ها او دایوی صحابه کرام کما کړي دا منافقان خلقو الا انهم هم الصفا ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا او کله چې دوی مخامخ شي مؤمنانو سره قالو نو وای دوی آمنا من ایمان راوړل هغه ته وی موږ مؤمنان ته موږ تاسو پہچان یو واذا خلوا الى شياطينهم او کله چې بلاړل خپل ملګرو شیطانانو سره شیطانان چاته وي د یهودو مشرانو تر منافقانو دا غي مشرانو ته شیطانان وي قالو انما معكم التم غيتوي مستاسو ملګریو ايو ته دا الت چناس وي وی انما نحن مستهزئون تا کومه غي سراسه ټوکه غونته کوله چستاسو ملګریو نور تاسو سره یو الله يستهزئ بهم الله سزا د ټوکو باور کی دی لرا ويمدو مورا کی دی پیتو یالیم بسر کشود دی کی یا ماون چې رانو پریشان مای مد یمد راخل تویل کیږي زیاتواله براولي الله د دې په سر کشای کی حیران او پریشان وای اوس ماقبل لپاره نتیجه اولئک الذین الله وای دا هغه کسان دي دا منافقان اشتراو الضلالتا چې دای واغستا گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت پمار به تجارتهم نو اس فائدہ نکړه تجارت دی وما كانوا مهتدين نو د هدایت والا نو د هدایت مندن کی هدایت وته ملاو نشو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اوس ګورا د قرآن متعلق درې قسمه ډلې وي اول ډله صحیح مؤمنان دا اغایو پنځه صفات حکم د دنیا حکم د آخرت هغه ذکر کو دویمه ډله صحیح کافر دا غي حکم ذکر کو وی ابيبا کو بیان وته کيو کنا د ایمان راړي نه ها بیا حکم د آخرت ولا ذکر کو د دنیا دا الله زبان د مہر لا بوله دے پدې واګو مہر دے پستر کوئی ناشنا پردہ راز منډه دا آخرت کې ولا عذاب عظیم دے بیا دې مډالا د پړک کې وته منافقان دا غي صفات ذکر کړل ها وګورا دا دې کو پخلی وای آمنا پخلی باندې وای او بلا ټګي کوي الله زرا خپل خیال او مؤمنانو سرا او دا غي حالونه ذکر کول الله یو حکم وما هم بمؤمنین الله وی ایمان راوړونکي نه دي بیا وی وما یشعرون شعورم پکې نشتا ها اې د سر نه شعورم پکې نشتا او بیا الله وی سو دا بیماران دي پزړه کې مرض د کوپر او د پاک دن نه پروت دی الله دې دا مرض نور سیوا کی زکه چې دا لوی درو جندي کار د فساد کې او یو اصلاح کوما ځان ته مزګین وای الله وای دا لوی فسادیان دي ها دا خو فسادیان دي عمل مفسدونا اے اوس نه دی چې کله د دې دا حکمونه ذکر کی نو بیا دا غې نه رستو مثالونه ذکر کړي اول مثال کو پاره مکا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مثال ها اے اول اډل نو صحیح مؤمنان دا غي مثال د ضرورت نشتا یو صحیح دی بس مثال هغه مثال د ضرورت نشتا دوی مډالا صحیح کافران دا غي حال لتوي لګواو الله وی ها دای دا حال خو لګواو ری دای حال څنګه دی بیا ور پسې دوی مډالا منافقان بیا منافق یو دا کیدیو بل د عملو د منافق چکم دا کیدیو هغه د پاره یو مثال بیا چکم د عملی منافق هغه د پاره بل مثال الله ذکر کوي مثلهم کمثل الذی او مثال د کافرو د قران ها اے مثال د کافرو د قران او مثال د نبی علیہ السلام
مثال د دې کفارو دسا انکار د دې قران نا او مثال د نبی علیہ السلام په بیانولو د قران کمثل الذی پشاندا غچا دے استو قدرارا چې بل کو اور یو سړی دی هغه یو ځای کې اور داسې رڼا وکړه نو پلمما اضاءت ما حوله نو هر کلا چې رڼا شو هغه غیر چاپیر زائد اغینا نو ذهب الله بنورهم بوت لا الله رڼا د دینا وترکهم او فی خذ الله خلق فی ظلمات بتیرو کې لا یبصرون اے چې بیا لار د ہدایت نه لیدا سمن بکمن عمیون اے کله چې قران ته نه لاړ شي نو بیا خلق پتیرو کې اخته شي کرا الله وی دیشل پشان د کڼو او دیشل پشان د چاړه غانو او دیشل پشان دړان دو باندې قوم لا يرجون حق دغه بیا واپس نه راګرځي حق ته ناراضي د خپل گمراهینا کله چې قران او شړي قران کې تقریبا 44 مثالونه دي امثال علامہ ابن قیم په دې کتاب لیکل لري کتاب الامثال او هغه کې ټول مثالونه راجمع کړی دي امثال او د مثالونو پایده شته او کنا عرب وای د مثال دومره پایده ده چې یو خبره وشي او پاغي رست مثال ني لکه چې اسوي او د پاسه پزین ني لکه چې اوخوي او مهار وطني نو عربو با هر خبره سره مثال ذکر کو او مثال سره سړی خپويږي لکه مثال له توام لکه داسي کنه مثال سره سړی له خپوي نو الله مثال ذکر کوي حبیبا ته خو دې خلق ته بیان کې ستاده بیان او د دې خلق دا انکار چې دای تا نه انکار کوي د دې مثال څنګه دی یو ځای کې یو سړی دی هغه اور بل کړی خلک ډیر چاپیر نه راتل هغه اور نه پیدا اغستا اور نه پیدا اغستا دغه ځای سره نور خلک ناستو نور پاسېدل او دا اور مړ کړ کله چې دا اور مړ شو نو دغه ځای تیار شو دا کوم خلک چې پیدا ولا راغلیو چې هر پیدا مونږ والو نو هغه هم دغه شان پاتې شو دا کوم چې نورو چې چا پیدا وستا هغه هم د کشانتی پاتې شو هغه رڼا هغه دې ځای نو چې تکړه بل ځای ته وړه نبی علیہ السلام حجاز مقدس مکه ته راولېګو د قران رڼا ځان سره راړه مکه مکرمه کې د قران آغاز ابتدا وکړه او رڼا رو خریدا علاقو تغیر چاپیر رڼا ورسېدا فلما اضاءت ما حوله مکه د ټولي دنیا مینز دی مکه مکرمه دا د ټولي دنیا مینز دی غیر چاپیر بیا داسي دا بالکل مین سنټر دی د ټولي دنیا نو غیر چاپیر داسي خلق خریدو اے رڼا د پار راتل هغه رڼا غیر چاپیر خریدا خو خلق د دې رڼا د مړکولو کوشش کو چې دا رڼا به څنګه ختمو او هغه بلاو 1 2 3 4 نو هغه ډیر زیاتو مکه ډکو چې دا رڼا به څنګه ختمو الله هغه صاحب د رڼا ته وی چې دې ځای نه ځه نبی علیہ السلام روان شو چرته مدینه منوره ته رڼا ایزان سر د قران یوړه دې ځای دا خلق چو دا خلق پتیارو کې پاتې شو تیار دانا چې دا تن تیار د کوپر تیار د شرک تیار د بدعاتو تیار د رسوماتو تیار د بے حیايي تیار د جهل هغه کې دا خلق پاتې شو نو چې دې کې پاتې شو مثال پشان دړاندو مثال پشان د کڼو مثال پشان د چاړاګانو شو حق ته بیا نشو را واپس کېدی نو دا بیان دا مثال لچا دی کفار مکه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال د کافرو انکار د قران نا او مثال د نبی علیہ السلام په بیانونو د قران کمثل الذی پشاندا وکسته استوقد نارا چې بلک اور لرا
استو قدنارا مراد بیا نبی علیہ السلام نے بل ایک اور فلما ارکلا ازواج چرڑا شوا ما حولہو چاپیر دا غزائنا نزاہب اللہ بنورم بوتلا اللہ دین رڑا وترکہم پری خدل دی فی ظلمات بتیرود کپر او دشرکی لا یبصرون ایلار دے ہدایتی نموندا سمن بکمن عمیون ندیشو پشاند کنو او دیشو پشاند چاڑا گانو او دیشو پشاند لاندو فهم لا یرجون او دی بیان واپس کی گئے خپل سا اے دخپل گمراہینا بیان خپل گمراہینا خو واپس نشورات لے او کسویب من السماء دا دویم مثال ذکر کئی او دا مثال دا چا دے دا منافق او دا قرآن دویم اڈالا دا منافقان دا منافق او دا قرآن منافقان دو قسمو یو منافق د عقیدی دے بل منافق د عمل لے اول مثال ذکر کئی د منافق چې هغه د عقیدی منافق دی ګور او کسیب من السماء فيه ظلمات ها ګور مثال د منافقانو په انکار کې د قران نه او مثال د قران په نزول کې کم پچان د چا دی کسیب من السماء پشان د باران دی چې راځي د بارانا باران اسمان نه وریږي وریځ نه وریږي خو سما ویل کې اوچت زایتا وریځ الله د اسمان او زمکه تر دامیان ز پیدا کې په خپل قدرت ټیکاو کړی دا وریځ تسینا باران چې راځي بیا هغه د وریځ نه کیږي اسمان نه راځي باران د وریځ نه راځي ها اسوک جس کی دی ببارا وګوره وریځ خطه جس ته بار روان دي ها وریځ ټول پشان د غرونو باندې خطه نو جس بار روان دي وریا ځخته پاتې شي درته وګوره او کسیب من السماء ما مثال د منافقانو په انکار کې د قران نه او مثال د قران په نزول کې کمثل الذی پشان د چا دی او کسیب من السماء پشان دا غباران دے چرازی دا برانا بی پدے باران کے ظلماتن جلیوی ورادن گڑگڑوی وبرکن بریخناوی اے قرآن کے درے قسم تذکرہ دا باران یو تا غیس ہوئی یو تا مطر ہوئی یو تا سویب ہوئی سویب اغباران تا ہوئی چی اغا دسپردی موسم کی تیز بارانی آسمان کے گڑز گڑز ورسرئی پدے رضو کی نہیں گڑز گڑز خان سپردی موسم کی چکم بارانی اغی توئی سویب دلتے سویب ذکر کرے یو غیس تے غیس اغا باران توئی چی پا ملک روڑی او دا اغا روڑی نباد باران اوشی اللہ دی کمنگا دا قدر دا عجد دا عبو دا رحمت بارانو کی او بل مطر مطلق باران توئی کاغد کانوی او کاغد عبوی کچھ بارانی کاغد کانوی قومی لوت باندے اللہ دا کانو باران ورولے عبو پدائے پہ کانی آوری دل اتنے مطر ویلے نو دل تکی گورا باران دیزائی مثال ذکر کرے دسو دسویب سرا اگا باران چا اگا خطیز وی بریخناؤں پکیوی پرک پکیوی گڑز گڑز پکیوی خو گورا بیا یو باران د قرآن دے بل باران د عبو دے باران د عبو اگا چا د پارا خیر وی او چا د پارا نا د چا کورونا کچئی نو اگر اپریوزی د چا کورونا ساسی ټول پارا خود خیر نی د قرآن باران اگر ټول د پارا خیر ہی خیر دے ټول د پارا خیر ہی خیر دے ولا یزید الکافرین الا قصارا صرف کپار دن بس یجعلون اصابعهم فی اذانهم نقدی دای سرونه د کوتو خپلو په خپلو غوږونو کې مینا سوایکی د وجه دا سخت आवाज د تندرنا حذر الموت د وجه د یاري د مرګنا والله محیط بالکافرین الله را غیرون کې دے په خپل علم او قدرت کې کافرانو لرا مثال باندې پوئی گئی یو سړی دے پلار روان دے باران پر راغې او باران خطیز دے شیبدار باران وریږي نو بس یو غړش شو چې غړش یو غوږونو کې ګوتې کوم الله خیر کنا بیا یو پړک شو
نو دغه شان چې قران راتو د دې منافقانو حال بسو ظلماتون چې د جهاد تذکرہ بوا تیار به پیرالا ویتا بسو کوي ها ظلماتون تیار به پیراله ورادون او کله چې بزجر وای سزاګانو خبره رااله ها نو دوی یار عمل کول خو په دې ډیر ګران دي اور بار کون برخنا ها مومنانو ته بشارت به ملاو شو ای باب یا جالونا صابعهم سوګوت به بیا وګونو کې وردن نکړي ښا د وجې دا سب आवाज تندرنا او د وجې د یاري د مرګنا او الله را ګیرون کې د پهله مو قدرت کې کافرانو لرا یقاد البرق یقطبو ابصارهم بل مثال ذکر کړي هغه مثال د چا ده د منافقو کم منافق چې منافق عملی دي یقاد البرق نزيد د برخنا یقطبو ابصارهم چې ختم کی او تختي نظرونه د دی لرا دا ګور اوس دلتا څ خلق دې قران نه غوونه بند کړی دي او ورته الګ قران وینا مړه قران پرېدا ها د دې څه خیال لې چې قران باندې چلیږي او دا قران رڼا باوګي نه خوريږي نه الله وی چا چې د قران خلاف کړي دي دا خلق بتباشي ها کسو قران ته وګنګ دي او وی چې دا قران به چلیږي نه ځان به ختم کې سکول غشنا نو قای خلقو ها قران ته وګ دی قران واوري قران سره مینا وکي ها قران زده کوي قران باندې عمل کوي قران خپل ژوندۍ کې راولې د ژوندۍ معمول جوړ کوي نو ګورا قران ويقاد البرقون ازدید دا برخنا دلتا برق نسم مراد دی دلتا نبرق مراد د قرآن دلیلون دی او د قرآن فضاحت تے او د قرآن بلاغت تے د قرآن دلیلون د قرآن فضاحت د قرآن بلاغت اگر دمر چمکدار دے چه خالص رنا دا خالص رنا اے د مخالفینو سترگی حیرانی کڑی دی یقاد البرق یخطب ابصارهم ختم ست ویلے کیږي حیرانولو تا تختولو تا راخولو تا یخطب ابصارهم چې او بتختی حیران بکی را بخکی او بتختی ابصارهم نظرون اردی کلما ارکلا زوالهم چرڑا چی دیتا مشوپی نزی دی پاغی کی ویدا ازلما غلیم او کلچ تیارشی پدائی باندی کامونو ایسار شی لولو شاء اللہ کا اللہ غفتے لذہبا خامقا بوتل بیوے طاقت داوری دود دئی طاقت دلی دود دئی فیقینا اللہ کو کول شي ګره ها ان الله علی کل شیء قدیر الله پر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی لقد مثال موارد ها د دې منافقانو چې کلا په قران او د دین په ځای کې سپای دی نو پمنډ وته دي ها اړه پمنډ وته روان دی وای دې کې می پایدا دا او کله چې پایدې بګینی نو په خپل ځای بیا ولاړ دانه چې دا چا تړلې اے زینه بس ایثار چې کور کینی چې ته مړ ته دا وای نظم ها او کوای چې 1500 روپے ملاویږي نو بیا د درې نور مرا پاسې سکنه نه چاو پیسې دی پکې زه په منډه وو د ځان رسي بل مفاضل الذی کو توای دا ها ستالک د اخرت پایدا دا ستا قبر قسط کیږي ستا اخرت قسط کیږي نو په دغه باندې دې نه پويږي بیا وای مړه دې ځای پکار دي چې سوینو ها وایږي اوس دا باز خلک نه دی باز خلک چې چرته کې اسم ایسوي کنه مولا پسې براشي وای جی وګور دې کې زمونږ رسی کنه کاغو ته وای جلکا دې کې خود نه رسی وای یار دا کچرا یې سید پاره دی بس زم الته به ګورم ها نو بیا به الته ګورم او کله بداسي کې وای ته خپ کې وګوره الکه ستاپ کې نه رسی کنه وای یاره یو ګټ کې پکې وګوره ها دامیان خپل کتابونه دي د دې پن نه او باز خپل پن کې خمای رہی وی چته یو ګټ کې بکیو الګه الله کتاب کې ګټ موټ نشتا ها دین پشان د نور چر او چت شرو خان دي دین بالکل صفا سترا او روخان دي دې کې ګټونه موټونه ني دې کله خپل پایده په قران کې ای وی استا او کدی وته وی چې دې کې خوستا رسی او کنه جی شریعت باندې او د قران باندې به فیصله کو زه خو ور سره په دې فیصله کوم ها کدی وې چې راشي دي نو بیا په دې فیصله کوای چې نه دی راشي بیا دې فیصله ته تیار نه دی بیا بکچرو ته ځان راشي التزم ګوای چې الک بس دا باندې به استاد فیصله کو
منافقان داسي خپل پایدو له برادل پایدنو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم من الله على كل شيء قدير. الګ قرآن راغې د قرآن متعلق درې قسم ډلې وي. صحیح مؤمنان هغه ته نوم کې خودل څو متقین دا غي پنځه صفات حکم د دنیا حکم د آخرت. دوی مړه صحیح کافر دا غي حکم د دنیا او حکم د آخرت. او دو پړک هغه ته وی منافقان دا غي ات صفات بیا د سکون بیان کړل بیا مثالونه کفار مکه او د نبی علیہ السلام. بل مثال ذکر کو د چا د منافق کم منافق چې داغه د عقیده منافقو او د قران بل منافق چې هغه د عمل منافقو د هغه منافق او د قران دا غي مثال بیان کو دې ځای باندې اول باب ختم شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین.